او چې کوم وخت بد انسان یې الله دې موږ ته پناه راکړي. اوس بد خو موږ ټوله وپېژندل، خلق به مخکې دا لواطت کول، دا زنا کول، دا فکر تش مه وئ چې زنا نو هغه دی چې مطلب سړی زنانه سم راچپه کړي یا لږ سم راچپه کړي نو بیا څوک چې لواطت سو. نه، که چیرې په سترګو باندې ورته وګورې والله دا د سترګو زنا ده. علماو دا لواطت لیکلي پر 3 قسمه دی. وایي که چیرې سړی یو هلک ته په نظر د شهوت وګوري دا هم لواطت دی. اوس نو راسه تا ته په دا فیسبوک کې یا په دا یوټیوب کې یا په دا ګوګل کې تا ته کوم شی د ښکاره کول کېږي ته په خپله فکر وکړه. دا زنانې ته سړی پر دغه طریقه باندې وګوري. د الله پیغمبر فرمایي وایي د سترګو ځان ته زنا ده، د لاسو ځان ته زنا ده، د پښو ځان ته زنا ده، خو د دا ټولو زنا چې صادقي والفرج صدقه او فرج رښتیا کوي دا خبره. نو د سترګو ځان ته سړی چې په ټول عمر باندې ټوله شپه د عبادت وي، الله جل وعلا د خوب دپاره راستولي، د اسرات دپاره راستولي، دی ته شپې تر 1 تر 2 بجو پورې خالص د سترګو په زنا باندې اخته وي. سهار بیا مسجد ته نسي حاضرېدلی، لمانځه ته نسي حاضرېدلی، یا انسان په حرامو باندې اخته یا زنانه دا ځای غواړي چې څنګه زما وریښتان پر دی سړی وویني.